دا وګوره خلک راځي بس ګوري دا کتلو باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلال جاجي انسانیت خدمتګار تاسو سره مخاطب دی. په دې رینګ روډ باندې زه ګاډي کې تلم چې ومې کتو یو ځناور اس ګاډي والا بیګا مازدیګر والا دی، یعنې نن دویمه ورځ ده دلته کې مردار پروت دی. دې نه خو نوره بیماري خورېږي چې څومره خلک ځي او دلته ودرېږي او دې نه ورته بیماري لګېږي. خو چې دا کوم ګاډي والا دې کې دومره احساس نه و چې ای ظالمه تا خو ځناور ووالو، خو کم چې کم مردار دي کو دې ځای نه اوچت کړه یو سیټ ته ویسه چې چا ته ونه بیماري خوره نه شي. ډېره د افسوس مقام خبره ده. او دلته کې جوخ دا وګوره پمپونه دي او آبادیان دي ورسره هېڅ چا کې احساس نشته چې انتظامیه والا ته ټلیفون وکړي هغې راشي دا اوچت کړي. نو انشاءالله زه به حیثیت انسانیت زه به انتظامیه والا ته اوس ټلیفون کوم، هغې به راځي دا به اوچتوي چې نوره دا بیماري ونه خوره نه شي. ای خلکو الله نه ویرېږئ، یو نیم کار د انسانیت دپاره خون کوئ، بله ورځ به نه ګورئ. نن د ځناور داسې پروت دی، خدای نه کوي چې تاسو کې احساس ختم شي، سبا به داسې انسانان پراته وي تاسو کې به د احساس نه رضا دپاره یو نیم کار کوئ. د ټاون 4 آفس ته راغلم، دې ما ته تسلي راکړه چې تاسو بېغمه شئ، نن د اتوار ورځ دی، لفري کمه دی، انشاءالله دا به مو اوچت کړو. نو هغې سره ما هغه لوکیشن شیر کړو. د ویډیو مقصد مو دا دی چې کله داسې واقعه مخې ته راځي چې تاسو خپل مدد خود نشئ کولی، نو تاسو انتظامیه سره تعاون کوئ، هغې ته نوټس کړئ چې که نمبر نه اوچتوي نو خیر د خپل قیمتي ټایم نه لږ ټایم وکاږئ، هغې دفتر ته ځئ، هغې ته اپلیکیشن یعنې موقع ورسره شیر کوئ، نو هغې به په خپله راځي، دا د هغې ذمهداري دی، هغې به یې اوچتوي. امید ساتم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شي، به حیثیت انسانیت نورو ملګرو سره هم شیر کوئ، به داسې مردارۍ په روډ باندې نه وي پرتې. والسلام.